جناب صدر محترم د جمعیت علماء اسلام ډیر قابل قدر مشرانو د جمعیت طلباء اسلام ډیرو نازولو ځوانانو او محترم مسلمانانو ورونو نن یو وار بیا د جمعیت طلباء اسلام د بیرغ لاندې جماعتي پروګرام باندې د خبرې کولو موقع الله په لاس راوستا. محترم ورونو په دې اخبار کې مې ولوستل چې دا اجتماع تربیتی ده او بیا دلته یو مرګري هغه یو چټم راکو جے ٹی آئی اور دور حاضر کے انقلابات دادوار موضوعات ہر یو ځان له مستقل کتاب لیکل غواړي. خبر تقدیر ما لا يدرك كله لا يترك كله سلګه خبره په دغه موضوع باندې اره تاسو خدمت کې وړاندې کوم. محترم ورونو مان وړاندې زما مرګرو ډېر په خانداز فکر او نظر تاسو ته وړاندې کو لکه څنګه یو مرګري ذکر وکړو چې د جماعت بیس او فاونډیشن د جماعت انفراسټرکچر او بنیادی زیرین ساخت نون چې ورته بنیاد وایو دا د فکر خو قبل د دې چې زه فکر باندې څه خبره عرض کم لومبه جمعیت طلباء اسلام تاسو معلومه ده چې دا جمعیت طلباء اسلام د دریو الفاظو مرکبه مجموعه ده او تاسو په دې پوهیږئ چې دا مرکب توصیفی دی او که مرکب اضافي دی خو په یو لفظ باندې خبره کوو آټومیټیکلی به نتیجه ستا لاس ته راشي چې دا د کومې نوع مرکب دی. لومبنی لفظ جمعیت جماعه یجمع جمعا دا په لغت عربي کې په دوه معنو راځي یو to collect او دویم to organize. یو دا شی را جمع کول او دویم دا شی مرتب کول او منظم کول. اوس د جمعیت د لفظ تقاضا ده چې څه خلق برا جمع کې او خلق به داسې نه لکه د بازار کې چې خلق منډه وي هغه به ارګنایز کې put them into order into series into grades into categories هغه له به steps ورکه هغه له به درجات ورکه هغه به یو لاین باندې لګي چې هر رستره د وړاندې سپورټر وي او کدا سي نه وي نو بیا په دې پیښور بازارو کې دومره ډیر مخلوق دی خو څوک ورته جماعت او جمعیت نه وایي. محترم ورونو جماعت جوړیږي څنګه په ځای د دې چې زه خارجي تعریفونه وکم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث هغه دې باب کې ایکسپلایټ کوم د تعریف او ډیفینیشن لپاره. حضور علیه الصلاۃ والسلام د مرګري وړاندې تلاوت کې هدنا الصراط المستقیم دا د امت واړه او لوی زنانا او نارینا معصوم او بالغ ځوان او بوډا سوره فاتحه ټولو ته یادې لہذا دا پیژني چې دا اهدنا الصراط المستقیم د سوره الفاتحه آیت ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه ته پوښتنه وما الصراط المستقیم صراط مستقیم څه شی دی دا کومه لار ده؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هو ما انا علیه واصحابی
دا د ژوند تیرولو هغه نهج دی، هغه ډګر دی، هغه طریقه ده چې په کم نهج باندې ما ژوند تیر کړی دی او زما صحابه ژوند تیر کړی دی. ما ژوند تیر کړی دی دې ته وایي سنت، او زما صحابه ژوند تیر کړی دی دې ته وایي جماعت. نو د جماعت د ټول لړمبنې مصداق دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه دي، ځکه دوی په اعتبار د بیس او فاونډیشن یو فکر لرو، محمدي فکر صلی الله علیه وسلم، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم فکر چې پیغمبر پاک ورته ورکړو. او چې کله په هغه فکر باندې دوی متفق شو نو قران کریم د دوی صفات ذکر کړل او وی فرمایل والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. د محمدي فکر حامل جماعت دې کې څلور صفات پکاري. د الله او د الله د دین دشمن د پاره انتهائی سخت او سترونګ، انتهائی شدید او سخت، او دویم په خپل میس کې یو بل د پاره انتهائی نرم دل او رحم دل، او دریم د حد درجه عبادت گزار، او څلورم هر حرکت چې کوي they must do it only for the sake of Allah، چې صرف د الله د رضا لپاره کوي، د الله د خوشنودۍ لپاره کوي، د الله د مرضۍ لپاره کوي. کده مال قرباني الله لپاره، کده وخت قرباني الله لپاره، کده جان قرباني الله لپاره. شهادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. د پنیت کې کله خلش نی، د پنیت کې کله اډلټریشن نی، د پنیت کې کله ملاوت او مکسچر نی، د نیت خالص لوجه الله. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کم جماعت تیار کو په یو فکر باندې، د هغه جماعت څلور صفات اشداء علی الکفار، د الله د دشمن د پاره انتهائی سخت، رحماء بینهم د خپل مرګري د پاره انتهائی نرم، تراهم رکعا سجدا عبادات سره کمیټډ، یبتغون فضلا من الله ورضوانا، هر یو کار د الله د مرضی او د الله د خوشنودۍ په خاطر باندې. نازیزان اوس پته ولګیدا چې جماعت په فکر جوړیږي او چې په یو خالص فکر باندې دینی فکر باندې جماعت تشکیل شي، باید چې هغه کې دا څلور صفات موجودي. یو اشداء علی الکفار، دویم رحماء بینهم، دریم تراهم رکعا سجدا، او څلورم یبتغون فضلا من الله ورضوانا. اوس یو سره کله الله دشمن د پاره په خپل قلب او دماغ کې د شدت او سختۍ تصور نه لري، نو دې کې په جمعیت طلبه او جمعیت علماء کې هم حاکم بدهن دا د جماعت فرد نه دی. یو مرګره چې د خپل فکری مرګري د پاره رحم نه لري، داغه سره همدردی نه لري، نو کده په جمعیت کې هم وي دا د جمعیت مرګره نه دی. یو مرګره چې هغه عبادت سره کمیټډ دی، کراله غوا په پيو کلاله غوا پر دایو، کله دوه مونږ کړی او کله یو مونږ کړی، درې خطا کړی، څه شي کړي او څه نه کړي. عزیزانو دا د جماعت ملګری نه دی. او څلورم شی یبتغون فضلا من الله ورضوانا، د کله خپل خدمات به طور امتنان او احسان مرګرو ته پیش کړي، نه چې ما بیا جماعت د پاره داسې توري والدي، ما بیا جماعت کې دا چل کړی دی، مونږ پکې بیا تباشي یو، مونږ پکې بیا جیرونه خولل دي. اوس پته ولګیدا چې دا سړی د سره جماعتي سړی دی، نه سټرینجر دی، آوټسایډر دی، خو زمونږ صف ته رانه وته و. ځکه د نن خبرې نه معلومه شو چې د جماعت فرد نه دی، د جماعت رکن نه دی، ولدا جماعت رکن نیکی کر دریا میدان والا فلسفه باندې عمل پیراوي چې بس کم جدوجہد کې تی الله د پاره کې انما نطعبکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. دین دې طلبګاری چې ما ته عہده ملاوي شي، دین دې طلبګاری سوچ د زمانه زنده‌باد ناره وای، دین دې طلبګاری زری د منصب مالک شم، او کوم ځای چې دا کین چاتانی شروع شي الته جماعت نه پاتې کیږي، الته جماعت مرګري دای کې خلوص او للهیت نه پاتې کیږي. نازیزانو دا د جماعت یو ښه ډیفینیشن چې د یو حدیث او د یو آیت داغه په تناظر کې ما ستاسو خدمت کې عرض کو. نازیزانو جمعیت طلبه اسلام رنبنه لفظ جمعیت
باید چې په دې اصول باندې کاربند وي او تشکیل کی جماعت هم په دغه اساس باندې بلکې له وړاندې تاسو بوزم د مرګري د سوره الفاتحه آیت تلاوت حضرت امام سندي رحمت الله علیه هغه یو ډیره عجیبه خبره لیکلې ده چې اقامت د خلافت قائمول دا د امت فریضه ده. خلافت قائمول منځ کول دا د امت فریضه ده. روزه کول وای خدا انفرادي فریضه دي او خلافت قائمول دا د امت اجتماعي فریضه ده. دا منځ کول روزي نیسل دا د امت انفرادي وظیفه ده او دا خلافت قائمول دا د امت اجتماعي وظیفه ده. ولی ځکه الله تعالی رشاد صاحب رحمت الله علیه یو خبره لیکله ده د دوه آیتونو تناظر کې د اسلاف امت په دې کې یو علمی اختلاف دی او هغه علمی اختلاف ده چې حکمت د تخلیق انسان اقامت د خلافت ته که عبادت او بندگی د خدای ده. ځکه قران کریم کې الله تعالی یو ځای وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان ما د خپل بندګۍ د حکمت پیش نظر پیدا کړی دی. دا غرض او مقصد ځکه نه دی چې تاسو د قاضي مبارک ویل دي چې دا غرض د فاعلیت متمم وي او په باری کې فاعلیت ختميږي نه. دا انتها ته رسینا چې کله مخلوق نو د بیا په دې ټولو صفاتو متصفو چې کله مخلوق بني باری به بیا په دې ټولو صفاتو متصف وي. تعلق به حادث وي. صفات د باری قدیم دي. تعلق متعلق به ذات الله دي. نو محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي حکمت د انسان پیدائش کې داو الا ليعبدون چې دې سما بندګي وکي دای ماو پیژني د عبادت اساس او بنیاد دا خداوندی معرفت ده. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. الله تعالی فرمایي خلق تروس خدای صحیح طریقې سره پیژندل نه دي بلکې خلق لګیا دي خدای انډر اسټیمیټ کوي. حضرت صاحب زړه سے تشریف فرما ده د دارالعلوم ذمہ دار ده اوس د ځان له یو خپل ذمہ داری هم ده یو خپل سټیټس هم ده یو خپل وزن هم ده. باید انزل الناس قدر منازلهم چې مونږ دې په هغه انداز باندې وزن کو چې کم د مقام ده. حضرت مولانا سید قمر سے قاضی صاحب دامت برکاتو قاری احسان سے نور اساتذہ دل تشریف فرما دي دا غي ځان له خپل وظیفه او ذمہ داری ده خپل سټیټس او مقام ده باید چې هغه وزن ورته ورکو. عزیزانو د جمعیت العلماء اسلام امیر یا د جمعیت طلبه اسلام صدر یا بل عہدیدار او ذمہ دار د ځان له خپل فیلډ دی یو خپل وظیفه ده یو خپل مسؤلیت ده یو خپل ذمہ داری ده به یو خپل سټیټس ده باید چې هغه مقام ورته ورکو. وما قدر الله حق قدره انزل الناس قدر منازلهم. اوس الله تعالی څومره لوی ذات ده با خدا دیوانه باشو با محمد ہوشیار محمد رسول الله څومره عالی ذات ته یو لیمټ پورې بل پیغمبر تعریف کې صلی الله علیه وسلم کاغینه دی وړاندې کو او خدای دې جوړ کو چې الله کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے اور جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان به ختم شي او سړی و پټک کافر شي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دغه گندا عقیدت په اساس او فرمایل چې لا تطرونی کما اطرعت اليهود والنصارى. ما سره د داسې عقیدت اظهار مکوئ ما سره د داسې انلیمیټډ عقیدت او محبت اظهار مکوئ لکه يهود او نصارا او خپل پیغمبرانو سره وکړو. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهود چې حضرت عزير ته د خدای زیه وي دا ور سره نفرت او محبت یک زور سره محبت او ځکه بخت نصر چې کله راغی او بابل ته یو لاکه ودیان قیدیان راوستل د تورات ټول حافظانه قتل کړل. چا کله چې تورات نسخه په لاس را قربانه ولا اور واچو چا سره چې یو پرزم د تورات په لاس را لاغه عمر کو ا پرزه مور کې واچولا په چې سو پورې تورات خاتمه نشي د يهودیت خاتمه نه کیږي. ځکه عزیزانو کلچر ګرځي فکر سره تعذيب ګرځي فکر سره تورات دا وی فکر ورکه قران زمون فکر دی صحیح دا بیا خبره چې مونږ به تور فکر خپل کړی نه دی او قران دا زمونږ اساسي او بنیادی فکر دی. عزیزانو اوس چې دا شی موجودی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. سو وخت تم دا امت انگڑائی غسته شي او یو
قیامت برپا کول شي. لہذا بخت نصر هغه تورات خاتمه وکړه. دنیا کې څوک هم داسې پاتې نشو چې هغه تورات ورته، څوک هم داسې پاتې نشو چې د تورات یو پاڼه هم ورسره وي. الله تعالی حضرت عزیر علیه السلام مبعوث کو او الله تعالی لکه تورات چې مکتوب شکل کې موسی ته ورکړو هغه ټوټلی فرام A to Z القاو انسپایر کړه د عزیر علیه السلام ذهن کې. هغه ټول تورات د ابتدا نه انتها پورې د عزیر په ذهن کې انسپایر کو. حضرت عزیر راغه بیت المقدس کې ودرېدو، هغه ټول تورات په یو مجلس کې ورواورو. اوس يهود دا ډېر خوشفهمه خلک وو، ډېر خوشفهم. تورات یې تنشته ټول دنیا کې یو سره ناصافه پاسي تورات د ابتدا نه انتها پورې اوري، زیر او زبر ټیک اوري. اټ مینز چې دا یو سپر نیچرل شخصیت دی، دا یو میټا فزیکل شخصیت دی. او چې کله د انسان سپر نیچرل کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې چا سپر نیچرل کا نو څه شی ته جوړ کا چې توحید کے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے اور جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. محمد پاک مشکل کشا کو هغه حاجت روا کو خدای معطل کو هغه چټي ورکړه. دا ټول ډیوټاس محمد پاک سره دي او بیا هغه لاندې تقسیم کړي دي قبرونو والا باندې، باندې تقسیم کړي قبرونو والا باندې. د چا یو ډیوټي ده، د چا بل ډیوټي ده، د چا بل ډیوټي ده. څوک بچي ور کوي، څوک تبټي کوي، څوک سړی نه باد وباسي مختلف طریقې سره. الله کې بعد زموږ د علاقه کې یو پیر سیمو، یو پیر سیمو هغه ته یو سړی راوړاند شو، یو سړی نو ورته وې زما په املا کې بعد دي مال خو سیبه یو ډب راکړه دا بادر نه وته ناغه چې ولا ډب ورک اپیر سیبو ډیر پهلوان او خزور سره ډب ورک واقعي ته وته ټول محفل واوریدل. یو بل زمونږ د علاقې ډیر مزاحقونه مولا ناستو ناغه پیر سیب تر روان شو وې زمام سیبه د املا کې بعد دي مالم یو ډب راکړه خو باره مو با سما کې دنه خوراکا. عزیزانو اوس امت خدای خبر چې دا فتنه د کومه غاړه راغلي، څوک یو ځای قبر ته روان دي، څوک بل ځای قبر ته روان دي. چا تور چرګه اغسته ده د بابا قبر له راخلاصي وي بابا کوکړ له اور پتر دی چرګ واخلا مونږ له بچی راکا. قران کریم فرمایي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. عزیزانو علامہ فرمائی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. مولانا حسین حالی مسدس کے ډیر عجیب خبر لکھنے دا چې کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ. د مسلمان ورسره هیڅ قیامت نه راځي، نه ایمان ختميږي، نه مشرکیږي. ځکه دا ټوله خبره ورته ما خوله ده، ټوله دا اولیاء دي، نه کا اولیاء دي کنه الله خو نه دي. دا مضاف ته ولا ختم کړی دا الله په مقام دی درولې. اولیاء الله دي. اوس اولیاء الله معنا دا چې دا الله نه غیر دي، دینه الله دي، نه پکې د اولوہیت صفات شته. نو چې اوستا ول د اولوہیت صفات ورکل خو لفظ اولیاء ته ختم ک صرف الله نه پرې خو ده. لفظ اولیاء ختم سر عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وہ خوب کہ میں اجہانی مرزا غلام احمد قادیانی سے ملاقات وہ مارتے مرزا جی تمام انبیاء کی پیش گوئی اور بشارت سابق انبیاء دیا کرتے تھے، آپ کے متعلق کوئی ایسی بات ہے؟ دیماتے جی ہاں، قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی تھی کہ انی مبشر برسول یاتی من بعد اسمه احمد. مانا رسول پیغمبر را روان دے داغنم احمد دے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ویما ورتے نے تو غلام احمد نے یہ میرا لفظ غلام اضافی ہے، والدین نے لگا دیا ہے، ادروائز آئی ایم غلام، میں وہی احمد ہوں جو قرآن کریم عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته فرمائے وزما اصل نوم عطا الله دے زکستا دا غلام اضافی دے نو زما دا لفظ عطا اضافی دے کته بغیر د غلام احمد ز بغیر د عطا نه الله يم او ز خپل ذات باندې قسم کوم چې ما تاغون خبيث سره پیغمبر نه لګل. محترمونو ما تقدیر عرض میں کور تاسو خدمت کی چې اوس موږ د لفظ اولیاء الله نه هغه مضاف لري کو مضاف له هغه ټوټلی په هغه منطبق کچھ دا صلی الله علیه اوس د الله چټی دا لکه څنګه چې د معطله مذهب دی چې هغه کارو کو بس اوس کو صاحب نه ناس الرحمن وغل العرش استوا کین است کورسای باره هغه اوس آرام کوي ډیوټي خلکو ته ور کړی دي. محترمونو په تقدیر عرض میں کور تاسو خدمت کی چې اوس جمعیت او جماعت دا به استابلیش کیږي په فکر باندې، دا به استابلیش کیږي په یو نظریه باندې. نو ما وی چې امام سندی رحمت الله علیه هغه یو ډیره عجیب خبره لیکلې ده. هغه فرمایي چې د قران کریم لومبنه سورت
چې د نزول په اعتبار باندې هم دا ټول لړمبنه مکمل صورت دی. دین وړاندې د سوره المدثر او داغې نه وړاندې د سوره العلق آیات نازلو، یو مکمل صورت چې لومبه رسول پاک باندې نازل دی صلی الله علیه وسلم، هغه سوره الفاتحه. نو د قران کریم لومبنه صورت د تدوین او ترتیب په اعتبار او لومبنه مکمل صورت د نزول په اعتبار سوره الفاتحه دې کې الله تعالی د جماعتي تشکیل درس ورکړي. فرمایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا فکر دی اساسی د جماعت چې الله چې د ټولو کائنات رب دی، رحمان او رحیم دی، د یوم الجزاء مالک دی، د یوم الجزاء مالک دی. د کارکون پریزنټیشن بسی ایاک نعبد و ایاک نستعین. مونږ او الله دغه فکر سره کمیټډ یو، دغه فکر سره کمیټډ یو. اهدنا الصراط المستقیم کریم خدایا مونږ دې سره کمیټډ ساتي. بعضی مفسرینو هغه ترجمه د اهدنا ثبتنا کړی ده چې ثبتنا علی الصراط المستقیم. دا فکر مو غسته دی، خو په دې باندې مونږ قائم دائم وساتي، په دې باندې سټیبلیټی راکې، په دې باندې استقامت راکې، په دې باندې مستقل وساتي. اهدنا الصراط المستقیم. اوس عزیزانو مونږ عموما ذکر کوو چې شریعت اسلامی کې شخصیت پرستی نشته. کښته پکې لږ زور سره وای شخصیت، خود شخصیاتو د اهمیت نه انکار پکې هم نشته. پروردگار عالم دغه فکر د گویا انډیکیټر ورته ورکو چې دا فکر به معلومه چا باندې. هر یو سړی خو بزان له امام ابو حنیفه نه کوي، لږ زور سره هر یو سړی ځان له شافعي خو نه جوړ دی، هر یو سړی مجدد الفسانی خو نه دی، هر یو سړی شاه ولی الله خو نه دی، هر یو سړی قاسم نانوتی او حاجی امداد الله مهاجر مکی خو نه دی، هر یو سړی احمد علی لاهوری او عبید الله سندی خو نه دی. محترم ورونو، نو الله تعالی فرمایي چې صراط الذین انعمت علیهم. دا فکر پیجندې شي په شخصیاتو باندې. دا شخصیات دا شعار دي، دا شخصیات دا شعائر دي، دا شخصیات دا ماډلز دي، دا شخصیات دا سمبلز دي، دا شخصیات دا مارکس دي، دا شخصیات دا علامات دي چې په دې باندې دا فکر اوس گویا معلوم کې. نو محترم ورونو، سوره الفاتحه هغه د جماعتي تشکیل فکر ورکوي. فرمایل چې جماعت کله په دا خطوط استوار کی، جماعت کله په دا خطوط استوا. نو کوم ځای چې چا سره خزانه قیمتي وي نو غلې هم ډیر قوي وي. د لسرو په غل هغه د بالا معنی ګرځي راګرځي، بالا معنی کې خو د 1 لک روپو غل اپ حبیب بانک او نېشنل بانک باندې ورځي ټوپک پلاس. دا اوسه څنګه راځي اسانه همدغه چل کوي. عزیزانو اوس دغه جماعت دا یو ډیره سمینه او وقیعه سرمایه ده. اوس په دغه فکر دی جماعت استوار کو. د دې لپاره به دشمنان ډیر قوي تر وي او دشمنان په دوه قسمه. یو به هغه چې هغه په برملا استا مقابله ته ولاړي، هغه برته ځان په حیثیت د دشمن خودلې. قران کریم هغه په لفظ د المغضوب علیهم ذکر کو. او دویم به هغه صف کې بستان استی خپې بدلوي، صف کې بستان استی تشتت او استراب پیدا کوي. قران کریم کې الله وی لو کانوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. الله تعالی خوشوا چې دا منافقان جنگ ته لړلنا، که دوی تاسو میدان کې موجود وي دوی به تاسو کې لوی فساد پیدا کړو. ځکه عزیزانو میدان جنگ کې په دې جلوس کې چې دوه کسانو په شارع منډه کې تختای پولیس راغی، ناغه ټول مستقل مزاج خلک یې منډه وایي چې قیامت راغی. قیامت اوس یو سړی یا دوه کسانو هغه څومره لوی نقصان ورسو. ځکه ستا صف کې دنه تا په اعتماد وکړو او داغه دی आवाज سره ستا قدمونه هغه ډګمګاو شو. نو محترم ورونو، الله تعالی دغه د صف دنه خلق چې جماعت د پاره نقصان دی وي، نقصان ور کوي دته ابدوالین وي، غیر المغضوب علیهم چې بی او اعراف ډیر پنکچوالیا، ډیر محتاط یا صد دشمنان خو به اغه چې برملا برته مقابله کې ولاړی، خو سبا اغه چې په صف کې بتا سړي هم ستاغه ټوپای به سر کړي، اتاغه نګیره به هم وي، ادارلوم سرت کې به داخله مخسي، دارلوم سرت کې به اوس دغه زمونږ طالبان حکومت چې د الله تعالی د استقامت ور ټول امين وای. دا تر لږ زور سره دا کله کله چې ناشایسته قسم حرکات پکې وشي، جهاد او تختو چا څوک جهاد او تختو چا اسماعیل خان فرار ک. اوس دا څوک هم د طالب جامه کې سخلو کې طالب سره شامل شي، طالب جامه کې سخلو کو چې طالب سره شامل. دا هغه خلک دي چې قران په لفظ د الضالین باندې ذکر کوي چې د ضالین نه ډېر محتاط دي او د مغضوب علیهم نه ډېر محتاط دي. امام سندی فرمای رحمه الله چې خلافت قائمول دا د امت وظیفه ده. شاه سے فرمای رحمه الله چې اوس عبادت اساسي وظیفه ده که خلافت اساسي وظیفه ده. د څو علماء فکر دار چې عبادت اساسي وظیفه ده، څو علماء وی خلافت اساسي وظیفه ده. د دوړو پلی مضبوطه ده، د لومبنۍ طبقه پلی او داغوی استدلال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د دویمه طبقه پلی او داغوی استدلال و اس قال ربك للملائکه اني جاعل
فی الارض خلیفہ چې before their creation Allah subhanahu wa ta'ala he declared, he announced and pronounced, هغه دا خبره واضح کړه چې زه خلیفہ پیدا کوم. په صفت د خلافت ذکر کوي دا ولده وظیفه ای. په صفت د خلافت یو سره کوي چې زه لاوډ سپیکر جوړوم. نو د لاوډ سپیکر دا اسم صفتی ده. لاوډ معنا اوچت، سپیکر معنا ویونکې، یعنی اوچت ویونکې چې आवाज تیزي. اوس لازمی خبره ده چې په لاوډ سپیکر کې دغه صفت موجودي او کاغه دغه سیاسي ډنډه ولاړی اته چې غوايا مرای دی بیلغر کا شاواز شاته مو رسیدو هغه ته لاوډ سپیکر ویل ناروا دي. هغه د کباړي اوس پنه ده کباړ کې خرڅول غواړي په روپای سیر داغه بیا قیمت دانه ده چې دومره امپلیفایر ته په 15000 روپای باندې والے نه بل دومره امپلیفایر تلې ته واچوا چې دې کې اوس پنه سوره ده څنګه شیشه په تول ناخلي او چې اوس پنه په کې سوره ده هغه د اوس پنه قیمت بلدر کی او بیا هغه یو ګرمټ ورته یې راوالي داسې ول درز ورکی چې چپکاو شي. اچھا ولې ځکه چې صفت پکې نشته. نو محترم ورونو دغه دویمه طبقه هغه استدلال نسی چې د انسان وظیفه او ذمہ داری او مسؤلیت د اقامت د خلافت ته. شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي دا انټر ریلیټډ دي، د دې دوه یو بل سره ارتباط او تعلق دی. بیک وخت دا دواړه د انسان وظیفه ده. خدا عبادت انډیویډوال وظیفه ده او خلافت قائمول اجتماعي وظیفه ده. عبادت انفرادي وظیفه ده او خلافت لږ زور سره خلافت نو چې کوم شی ستا وظیفه او سرته نه رسي نو بیا سره مستحق د سزا وی کنه وی لږ زور سره چې تاسو په یو دفتر کې د پاکستان دفتر نه یادوم د بل ملک یادوم چې کوم ځای تاسو ته کوم ځای او تاسو ډیوټي ملاو شو او چې کومه ذمہ داری تاسو حواله ده هغه ته سرته نه رسي ته به چارج شیټ کېږي نه ستا باس ستا سپیریئر ستا چیف هغه به تا چارج شیټ کوي هغه به تا نه جواب طلبي کوي ایکسپلینیشن به کال کوي چې دا کار ولې نه شوی او کاغه سټیسفاید نه ک مطمئن نه ک نو ډپارټمنټل اکشن بستا خلاف خلی ډپارټمنټ چې د ټرمینیټس د سرویس نه ختم شو ځکه د کې اهلیت نشته هغه صفت پکې نشته چې د کم صفت په اساس باندې ته مونږ ډیوټي حواله کړې و. نو انسان چې الله تعالی ورته یو انفرادي وظیفه ورکړي بندگی او اجتماعي وظیفه ورکړي اقامت د خلافت نو کده یاد اړمبای نه کوي یاد به نه کوي نو څه کول پکار دي ټرمینیټ کوډ ډپارټمنټل اکشن دا بالکل لاجیکل ده دا بالکل منطقي خبره ده لیکن د دلایل ضرورت نشته دلایل ضرورت پکې نشته بلکې یو مثال سره او اگزامپل سره سړی ته واضح شي چې واقعي ډپارټمنټ بلکې انسان په خپل عملیت سره دا خبره ثابته کړې ده. ما وتا غواوالو څه شي والو غوا یا مې خوالو څوک ورته ګامې شوی څوک ورته تاسو ورته مروته څه وای مش دای ورته مشوي دای ورته مشوي څوک ورته ګامې شوی څوک ورته او موږ ورته مې خوایو میخه ګامیشه یا د مروته مشه. عزیزانو اوس دا موږ سره پاره اخلو په دې غرض یې اخلو چې دا مال شودې راکی هغه شودې نه لسی جوړ کم هغه نه ماسته جوړ کم داغه نه کوچو باسم داغه نه غوړیو باسم داغه نه پنیرو باسم داغه نه بل شی وباسم بچو تربیت وکم د ملما خدمت وکم د مسافر خدمت وکم. خبرم زین کې رااله اوس دغه میخه چې کله وچه شي وچه ان سنس چې پای ورکول بس کی او بیا پرګننټ شي ومني بیا بلار بشي ومني بیا مون قصاب له دعوت ورکو مون سره یو میخه ته هغه وګوره اوس قصاب چې راشي نو دا میخه چې تانه والی په 3000 شپږ 1000 روپۍ باندې نو چې کوړته بوزي نو د مور مقام به ولور کی دعاګانې به غواړي څه کوي وسره الالیه بیا ټوټه کوي بیا خلکو له پکې لوګان ور کوي او خلک بیا په اور باندې ځان لپاره پخې بیا یې خوري او دا انساني بدن خدا سي عجيبه مصیبت ته چې صحبت صالح تورا صالح کونت او صحبت طالح تورا طالح کونت دغه ګنده انټسټاین ته چې دا دومره لذیذ غوخه لاړ شي د نمک منډه لذیذ غوخه چې دغه ګنده انټسټاین ته دنه لاړ شي او 200 غنټه په ګنده صحبت کې پات شي او سړی بیا باتروم ته لړ شي نو ډېر صالح مواد بار راوځي ډېر صالح مواد داسې همبرغونه خوشبو ته راځي. عزیزانو اوس که یو سړی تعالی لاس دي چې خدای نه ویریږي دا میخه قصاب لمور کوا کړي دي انجام دار چې دا به ګټر ته په دې شکل کې وځي او دې میخه تعالی پای درکړي دي کوچ درکړي دي وړي درکړي دي ستاسو ساده جواب ورته دی چې کوم مقصد دی نه پوره کېده اوس هغه مقصد پوره کولو کې دا ناکام ده نو تخپل عمل سره چې څوک په مقصد ما به یو بنداون ژوند ته نو پرې خو دی ځکه ټول خلکو جرایم هغه دې خبرې چې دا سټ نه وو ځکه د میخه چې قصابه لاله چې زه ټول دی لال کم. مولانا بلډیګر ته به ځل ذکر کو وې د خدای دا کور ډیر عظیم کور دی هر څوک ورته زی څوک ورته زی دا ورشي احتساب بیورو کې ټول خلک خدي دی په هر روزه کې عمره رواني چرته رواني هر روزه کې عمره رواني او هر کال حج رواني هر کال او یو د چاینا ټوپایم پیدا کړیغه
سوري هغه ور سره جیب کې پرته صحیح هغه د موټر پروستی سیټ کې ځان سره مصلو می خودي جانماز می خودي سړک باندې رواني زر مصلی راواخلی ودی یا لکه خدای ستا به خو باسي دا ستا انډیویډوال عمل دی کم دفتر کې چې تاسو د خلکو د صحه شروع کړ ال تاسو کرپشن کیفیت سره تاسو څومره پراپرټي جوړ کړه تاسو څومره اسټس او اساسي جوړ کړي بلکې ما د خپل مرګري ته ټلیفون باندې التنوي ما ګوره دا قوم ډیر عجیب قوم دی قوم ډیر عجیب قوم دی دای چې مولا کې د ګوتې ځای ویني نو لاس پکې ورمنډي څنګه ځای ویني نو مولا کې لاس ورمنډي مولا دې ورته خدای نبی عزت کوي خو که مولا کې د خیر ځای وکړه نو بیا دا قوم ګم شي دی بالکل خبره نه کوي نو ما د سرور په دې ملک کې د دین نامه غستون کې جماعتونه دي د دې احتساب بیورو په غریب کې چرته یو مولا امر لږ سره وای لږ سره چرته مولا باندې ګوتو وچړه کړې دی مولا هم چرته خريطه لاسه چولې لږ سره وای نو سپکار چې د قوم کم از کم داوي چې د قوم کې په دې لرانو کې د سړي ځامن صرف د مولیان دي دا نور خټول د بیلکه خرڅامن دي نو محترم ورونو خو با تکبیر دا قوم ډیر عجیب دی انګريز دوی له حسین جوړ کړی دی علامه اقبال یو کلام دی داغه عنوان د ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام هغه په کلام کوي چې لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیرے کوہن سے نکال دو اور اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو دا ټول مهنت پدیو کو چې زمون زین کې دا واچي چې دا مولا دا ګوره خړون کې بلا ده مولا بل د یوې پارټي یو سیکولر پارټي و داغه څخه کسان سره هلته کور کې ناستو دا ټول مرګري هم ناستو بیا ما سره د یو آیت درس کو ناغه کې بیا ذکر وکړه ما دې خلکو زمون متعلق مشوره کړې ده چې مولا سوي ناغه کوا خو چې سکی ناغه مکوا او ماره دوی متعلق پورې دی چې سوي نو مې مکوي چې سکی نو مې مکوي صحیح ما مونږ خو بیا هم 50% خیر درې په نظام شته چې سوي ناغه کوا خو چې سکی ناغه مکوا ما دا چې مخامخ لا دی چې سوي نو مې مکوا چې سکی ناغه مکوا ځکه دې کې هیڅ خیر نشته نه په وینا کې خیر شته او نه په کولو کې خیر شته بهر تقدیر امام سندي رحمت الله علیه هغه فرمای چې اوس خلافت دا وظیفه ده د امت چې دا به قائمي اوس خلافت په معنا د ریاست او حکومت دا خو غواړي څلور پیلرز سو پیلرز غواړي څلور پیلر هغه ته موږ پیر صاحب رسول الله تعالی پولیټیکل ساينس فاضل عالم دی ناغه ته پته ده چې سټیټ د دې تصور دا په څلور پیلرز باندې ولاړی یو دا ټریټری غواړي علاقه غواړي سمکه غواړي کنټرول کی ریجن غواړي صحیح دویم دا پاپولیشن او آبادی غواړي چې یو سارا تعالی چادر اته پکې یک یوازې نو حکومت په بچا قائم لري هغه بچا قائم دا پاپولیشن او آبادی غواړي او دریم دا ګورنمنت او حکومت غواړي څه غواړي ګورنمنت او حکومت غواړي او څلورم دا سورنټي او سپریمیسی غواړي چې دا سټیټ د خود مختار دی دا سټیټ سي خود مختار دی سبجیکټ ټو سم ون ایلس دی دا د بل چا کنټرول لاندې نه بل څوک ته ډیکټیشن نه ور کوي نو اوس چې دغه څلور تصورات موجود سي او د اسلام په اساس ته موجود کړل نو دې تبوي خلافت ظاهره سبوي ورته خلافت ظاهره او چې سو پورې په دغه قادر نه نو خلافت خو وظیفه ده خلافت څه وظیفه ده زبر تاسو لک بوزم یو مثال ته يهوديان داغه عقیده ده چې تامه دنیا باندې حکومت کول د يهودو پدری مادری استحقاق دي دا د دوی آبائی جدي استحقاق ته او هغه په استدلال کې صرف د تورات د هیبرو عبارت نه پیش کړي د قران کریم یو آیت هم پیش کړي وجعلکم ملوکا واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین چې الله تعالی قران کې هم وایي يهودو ته چې ما تاسو بادشاہان کړی هغه وایي دا نو ټول انسانان د درجه دوم انسانان دي د درجه اول انسانان نحنو ابناء الله واحباؤه د ابناء الله حق د چې خدای پس مکه دا غي حکومت صحیح شو اوس پولیټیکلی آی په دنیا مسلط کې دی نشي اونلی ټو سټیسفای دیئر آی کیو and their ideology چې خپل کوم فکر دی د دې د مطمئن کولو لپاره هغه اکونومیکلی ځان په دنیا مسلط کړي او ځان ته دا ډیکټیټ کوي چې موږ په دنیا مسلط یو د تورات دا خبره مرشتیا کړي ده یا د قران دغه تصور دا مرشتیا کړي دی چې وجعلکم ملوکا واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین اوس محترم ورونو خلافت تا وظیفه ده دینی اعتبار سره ځان په سخو مطمئن کې چې ما د خلافت په حواله سوکړه نازیزانو یو جماعت به تشکیل کې او په هغه جماعت کې ټول هغه اصول و فالو کې کم چې په یو خلافت ظاهره کې او په ریاست کې د قران سنت په حواله باندې امپلیمنٹ کیږي
سوای د هغه شیونو نه چې کوم الته کې اپلیکیبل نه قابل تنفیذ او تطبیق نه د دین علاوه دغه جماعت ټول اصول او پرنسپلز به بعینه هغه وي کوم چې د اسلامي حکومت او د اسلامي ریاست پرنسپلز وي. امام سندي رحمت الله علیه دې ته وایي خلافت باطنه. سوی ورته خلافت نو پته ولګیدا چې جمعیت دا د خلافت باطنه قیام دی. جمعیت دا د خلافت باطنه قیام دی. دویم لفظ اپ کې تاسو ویلې طلبه تاسو په پوهیږئ چې دا صيغه د جمع مفرد دی طالب سنگولر دی طالب. اوس طالب چاته وای په خوا زمانہ کې طالب چانه پیژنده کې پیژنده بلکې د طالب په نوم چانه پیژنده په دې کلو کې چې بوسیدل چنه به وته وي څه به ورته وي لږ زور سره. اوس د خدای مولا عمر د خیر ورکی طالب کلینټن هم پیژني ټونی بلیر هم پیژني هغه فرانس والا کاکا هم پیژني او ټوله دنیا یې پیژني. په خوا چې ماشومان یې ریدل ماشومان به شور کو یا به جړا کوله نو مور به ورته غلشه بوراله څه به ورته تاسو به پیژنئ کنه غول بیابانی غول بیابانی انیاب او اغوال تاسو په عربي کتابونو کې وایي. اوس د غول د دې ایگزیسټنس نشته د دې وجود نشته چې دا به څنګه دی د غوي په شان دی د خر په شان دی خو یو محیط تصور دی بس ماشوم بزر غلشه ماشوم زر غلشه چې بوراغه اوس هغه مغرب چې سوکيري وای غلشه طالب را روان دي صحیح طالب وای را روان دي. عزیزانو بات دیر الته د طالب متعلق دا تصور دی چې دا طالبان یو داسې مخلوق دی د تر زنګلیانو زنګل کې اوسېدل ايکا یک بل د زنګل نه ټوپک راوته راوت حکومت باندې قابض شو. تا ما حالت یو سړی یو انګريز راته پوس کو ویل طالبانو مور پلاری د طالبانو مور پلاری ما ورته نه الله عیسی علی السلام په شان به پلاره پیدای. عزیزانو بهر تدیر عرض به کو استاد خدمت کې چې اوس طلبه دا جمع طالب نو طالب چاته وای طالب چې بغیر د مضاف الیه ذکر کې خو دنیا والا طالب هم طالب دی او عہده والا طالب هم طالب دی او منصب والا طالب هم طالب دی. خو په دې کې چې کله لفظ مطلق ذکر شي بیا ته مدرسې طالب مرادي بیا د کالج هغه تم څوک طالب نه وای کوئی ورته طالب بیا چاته وای د دارالعلوم سره طالب علم ته د دارالقرآن طالب علم ته د بلې مدرسې او د بلې مدرسې طالب علم ته د سوي طالب. اوس جمعیت طلبه اسلام خود دغه طلبه جمع د طالب د معنا دارا چې د لګیا ده د اراده حصول علم ده د طلب علم کوي. اوس علم بیا دوه شیونه دي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای العلم علمان علم دوه نوع دي علم الابدان وعلم الادیان. یو د میټر او د ماده علم دی او دیم د سپیرټ او د روح علم دی. یو ته وی علم دین او بل ته وی علم دنیا. دا علم دین خو تاسو ټول پیژنئ دا نور څومره ټول شوبې چې د علم دنیا دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې علم علمان علم الابدان وعلم الادیان یو د ابدان علم دی یو د ادیان علم دی. دا هم طالب دی هغه هم طالب دی. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. انسان دوه خلري دکه الله تعالی ټیلنت او استعداد خود دوه رخ و نفس و ما سواها فالهمها فجورها وتقواها. عزیزانو اوس د دوه تقاضی دي یو مادي تقاضی دي اوس دا پامالول نشي یو روحاني تقاضی دي دا هم پامالول نشي که یوازې مادي تقاضو په څوک روان شي نو وی به مليونیر بليونیر په بليونو ډالر به ورسره اخبار کې براشي سویساید وکړه خودکشي وکړه. ولې خودکشي وکړه ځکه عزیزانو دا په بليونو ډالر اسباب د اطمینان خو وي خدای اطمینان نه دی اسباب د اطمینان به خدای اطمینان نه دی. موټر سبب د اطمینان خو وي خدای اطمینان نه دی. بنگلا سبب د اطمینان به وي خدای اطمینان نه دی. یو لوی بزنس او کاروبار سبب د اطمینان به وي خدای اطمینان نه دی. قران کریم ذکر فرمایل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ذکر عزیزانو د مادي روح سره تعلق نشته. نو که یو سړی دا غواړي چې زه روح ته اطمینان په ماده ورکوم او په مادي ترقی ورکوم این خیال استو محال استو جنون. دا سړی لیونه دی دا د غویږي دی د په خبره نه پويږي د په خبره نه. روح چې کوم عالم نه راغله دی د ته اطمینان ورکې د هغه عالم په خوراک باندې. دا ځمکه د شاه سے فرمایي چې الله تعالی انساني بدن پیدا کړ ځمکه نه چرته نه پیدا کړ ځمکه نه خوراک دې چرته حاصلېږي لږ زور سره څخه کې چرته حاصلېږي د ځمکه نه پوشاک چرته حاصلېږي واپسی چرته کیږي زمکه ته. عزیزانو چې کوم جارج بوش جونیئر جارج بوش نو څه کینیډي جان اف کینیډي جونیئر چې په دې جیاز کې ډوب شو
په د جهاد کې ډوب شو نو وېسو خو هغه انجام د هغه ایرو بیا هم چرته وشو زمکه ته چرته وشو زمکه ته. نو عزیزانو د انسان ابتدا د زمکه نه انتهای بیا زمکه تقاضې ټول د زمکه نه پوره کیږي مادي تقاضې خو روح چرته راغله. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي و اسمانونو نه بعد یو ځای دی هغه ته وایي انکلوژر اف سانکټیټي انکلوژر اف سانکټیټي عربي کې او حدیث کې ورته حضرت القدس حضرت القدس یا انکلوژر اف سانکټیټي په هغه کې دا ټول انساني ارواح په یو ورځ خدای پیدا کړ په یو وخت پیدا کړ په یو سکند پیدا کړ ان الارواح جنود مجنده ز او زما روح او زما د پلار روح او زما د نیکه روح او د آدم علیه السلام روح دا د عمر په اعتبار باندې ټول دیو بل همزوري دي د عمر په اعتبار ټول دیو بل همزوري دي. تعلق زما مادي بدن سره دا د آدم علیه السلام نه 100 کال بعد پیدا شو زما د پلار نه 100 کال بعد پیدا شو زما د نیکه نه 100 کال بعد پیدا شو. عزیزانو اوس دغه روح الله تعالی د حضرت القدس دراولېګو نو چې کوم عالم نه راغله دي د الله تعالی خوراکم دالته را لګي د وحي شکل کې الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب او ذکر الله دغه دا کار نه تصویر ولا الله والله والله مسکوا ما دس کا منور تقاضې پوره کوا مطمئن به قسم دې مطمئن شي اطمینان الله تعالی په دین کې خود از هول چې د ژوند په کومه شوبه کې ته یې چې الته دین امپلیمنٹ کې دا ته الله تعالی اطمینان درکړي چې صرف تسبیح باندې به اطمینان نه نصیب کیږي. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس خلافت باطنه دا خصوصي جمعیت طلبه جمع شو د طالب او طالب چاته وي چې څو علم حاصلوي مادي یا دینی دنیوي یا دینی دې ته وي طالب او جمعیت طلبه اسلام دا خو یو ډیر ښه امتزاج دی. څه خلک دا وایي مونږ لګیاو د چرچ او د ریاست د دې دا افتراق ختمو دا خلید د میانځو باسو نو مونږ عجیبه خلید د میانځو باسي د کالج او یونیورسيټي سټوډنټان هغه مو یو تنظیم په نامه تړلي او د مدرسو سټوډنټانو د بل تنظیم په نامه تړلي دي. ته خدای نفرت ځاته دا نفرت ختمه نه جمعیت طلبه اسلام هی دا نفرت ختمه چې د یونیورسيټي سټوډنټ تا کاشف نشته او ته چې د مدرسې طالب دواړه یو ځای په یو صف کې ناسي یو ځای په یو صف کې ناسي چې سو پورې دا افتراق او دا امتیاز مون ختم کړی نه دی تر هغه پورې انا لله و انا الیه راجعون دین راتلې نشي نه دین تصور عام کې دی شي. نو محترم ورونو طلبه هغه څوک چې علم حاصلوي دین والا یا دنیا والا عصري تعلیمي اداره کې دي یا په دین علمي اداره کې دي دته وایي طلبه اوس یو ته وایي طالب بالقوه او ته وایي طالب بالفعل یو ته طالب بالقوه او بل ته وایي طالب بالفعل. نو طالب بالفعل دی ته وایي چې یو سبق ته نه خطا کیږي صحیح او دومره سټوډیوس وي چې د شپې لګیاي مطالعه کوي چې تنظیمی کار مخه تراشي نو بیا لګیاي تنظیمی کار کوي خو په خپل سبق کې هم څه کوتاهي او ډیفیکټ نراولي څه خامي او نقصان نراولي. اوس کسړی نوم لیکلې په دارالعلوم سرحد کې یا په لا کالج کې یا په اسلامي کالج کې یا په انجینرینګ کالج کې یا بل ځای کې او قسم کړی چې نه به کلاس اخلم نو بسړی کوم نه به کلاس اخلم نه بسړی کوم خو رجستر کې خو نوم لیکلې په حیثیت د سټوډنټ زبر جمعیت طلبه اسلام کار کوم کم از کم زما پرسنل اوپینین دار چې دا سړی د جمعیت طلبه منبر نه جوړول پکار د جمعیت طلبه منبر نه جوړول پکار دی لګیا د خپل وخت ما پرون مرګرو ته وې په درس کې ما دې خو ګورې ما یو انګریزي کې یو مقوله ده چې a child employed is future destroyed. معشوم چې په نوکرای ولګو a child employed is future destroyed. معشوم چې په سرویس لګو لکه زمونږ د عمر کې بدترین معاشي حالات دي لہذا خلک خپل بچي هغه د چتولېږي د ورک شاپونو ته چتولېږي د ورک شاپونو ته د غریبانو تک تور مخې نیولې ټول د گاډي لاندې پروت صحیح چې ما خام شي ما خام پورې لکه د خرڅ غلې 10 روپیا ولور کې ما خام کې سولور وې دې لګاره کار نه کوي کا داغه فیوچر تباہ شو داغه د مور فلار فیوچر تباہ شو دیو پورا فیملی فیوچر تباہ شو a child employed is future destroyed. مستقبل نو دغه نوجوان چې لګیا دی وایي جمعیت طلبه اسلام نوجوان مولانا صاحب قمر سے سبق وای د سبق ته نکینی قاری آسان سے سبق وای د سبق ته نکینی پروفیسر ال ته کلاس اخلي د کلاس نه اٹینډ کوي کتاب سره تعلق نشته سره کلاس کتاب سره وای لګور سره تعلق نشته او د بس جذباتي شو نارو لګي امریکای سامراج مرداباد موږ ورته مرګریا دا پنارو کا مرداباد کې دی هغه په خوا به هغه کشي هوا هغه سره به هغه د کمال میدان کې مقابله کې
چې په کم فیلډ کې هغه کمال حاصل کړی هغه میدان کې ور سره کمپټیشن کې کال ته نشي کمپیټ کوله. په مرداباد باندې مرداباد کیږي نه امریکای سامراج مرداباد. نو عزیزا اوس ته ټکه وای نه ته څه شیز د کینا تخپل فکری اصلحه سره ځان آراسته کې او پیراسته کینا. لہذا ته مستقبل کې تانه توقع ساتل لكل شيء شرته. حدیث کې راځي ولكل شرته نهايه. هر ایشو باندې یو جذبه پیدا کیږي او هر جذبه اند لري. جذبه ډیوربل نه دا پایدار نه دا ډیر وخت نه بس دا لږ سات ته پاره دا چې سړی لږ پسنس کې راشي بیا ته پشاشي چې لږ پسنس کې راشي نو بیا ته پشاشي. محترم ورونو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل فان سددوا وقاربوا فرجوا منه وان اشير اليه بالبنان فلا تغضوا في شيء كما قال عليه السلام. یو سره چې جذباتي د جذبې اظهار وکړو اوس کده خپل جذبه فان سددوا وقاربوا مقاربه او سداد یا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تاسو خو صد مسد په دې نحوه کې ډیر بار بار یادوي. صد مسد او صد ستوي دیوال ته دیوال ستوي چې یو منفذ بنکی دیوال ستوي چې یو منفذ بنکی چې کوم ځای دیوال ضرورت او هغه ځای ته هغه منفذ او سوره بنک. قول سدید دی ته وای چې موقع برمحل شي. قول سدید دی ته وای چې موقع برمحل شي. اوس عزیزا تا ځان په فکری زیور باندې آراسته کړه پیراسته کړه نه دی تا چې په پریکټیکل لایف کې کوم ځای ضرورت دی تاسو هیڅ شي نشته تاسو هیڅ شي نشته چې ته هغه مسد په خپل فکر باندې بنکی. د محترمه د جمعیت طلبه اسلام د دویم لفظ تقاضا ده چې ته به طالب علم بالفعل نه بالقوه نه په رجستر فقط بلکې په کلاس ته په صف کې ناشته ته به سټوډیو سي ته به ټول نه طالب علم دا د جمعیت طلبه اسلام پہچاني. او دریم لفظ اسلام نو اسلام تاسو ټول پیژنئ ان الدین عند الله الاسلام چې دا یو جامع نظام دی. الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. اسلام صرف د دین امانه ده ان تشهد لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزکات وصيام رمضان وحج البيت. دا پیغمبر علیه السلام فاونډیشن خي. دا پیغمبر علیه السلام پلرز خي. دا پیغمبر علیه السلام پنځه بنیادونه خي. ان تشهد لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. امام سندي فرمای رحمه الله چې پنځه شیونه دغه دي پنځه ور سره پیغمبر نور یو ځای کړ. پنځه دغه دی فاونډیشن او پنځه ور سره لږ سره نور یو ځای کړل. نو وی فرمایل چې امرکم بخمس امرني به الله عز وجل. ز تاسو ته پنځو سيزونو حکم کوم زما خدای ماته دې حکم کړی. امرکم بخمس امرني به الله عز وجل. زه د پنځو سيزونو د کولو تاسو ته حکم کوم زما خدای ماته د پنځو سيزونو د دې د کولو حکم کړی دی. یو السمع چې کله په جماعت کې خبره به اوري چې جماعت کې خبره به اوري او دیم صرف اوري بنا چې سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل. تاسو نه چې په دې وخت مو اوريده په دې وخت باندې مونږ اکثر اجلاس راشو خبره ډیره وورو خبره خو کو بیا هیڅ ځکه چې په دې ځای وورو په دې غاړه بیا بارو بس. نو حضور اسلام فرمای السمع خبره به اوري د چا به اوري د امیر به اوري د چا به اوري د مشر به اوري د چا به اوري د ذمہ دار به اوري د چا به اوري د مرګري به اوري. السمع او دویم والطاعه بیا به منی او د طاعت معنا دا ده حب القلب يظهر باليد. اوس دا مروته مورشه کما ته وای چیز ما ته ډیر خوخي صحیح شو ته صرف دغه داوا کوي او کله مال 50 روپۍ نه راکړي په لاس باندې. نو زه به څنګه را داوا منم چې مروته مولوی صاحب جیب ته لاس کړک 50 روپۍ راکا ما ته به یقین قاضي مروته مولوی صاحب یقینا په ما مایند صحیح ځکه مولا به خوشاله پس شي باندې وعداوه الشعراء داون مغزلو ولقد يهون على الكريم دواءه. مروته مولوی صاحب غواړم ناس مثال ورکو فار ایگزامپل چې اوس ته وای چې زه طاعت کوم نو د طاعت معنا دا ده چې ته به عملی میدان کې څه شی ورخې چې دا خبره شی وه دا په ما عمل وکړه دا پلانینګ شو دا په ما عمل وکړو دا ایجنډا ډیسکس شو او دا ډیسایډ شو او دا په مونږه عملیات شروع کړو. السمع والطاعه دا دوه خبره. او درېمه خبره ولزوم الجماعه او تار چلاو برازي کله بر جماعت کې خفغان نازي کله وسوک کما حق او تاسو ته مقام نه ورکړي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه لعبد اخذ بعنان فرسه. جماعتي ژوند کې هغه سړي لپاره خوشحالي ده مبارکباد ورته ورکړي چې هغه د خپل اصل لګام نیولې ده. اخذن بعنان فرسه د خپل اصل لګام نیولې ده. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ان كانت الساقه فالساقه وان كانت الحراسه فالحراسه. کورته چوکیداری بکې واخله ډنډا ټول شپه چوکیداری کې ا چوکیداری کې کورته مرګریا تبرست مونږ په سر روانه ټول خلک به مخ کې دي هغه نه فیل کوي چې دا مولوی ځان درستو کوي ځکه جماعت کې دي
جماعت کې به لوټه تقسیمېږي. ان كانت الساقه فالساقه وان كانت الحراسه فالحراسه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اشعث راسه مغبره قدماه. د په جماعتي ژوند کې دومره مصروف دي، خپې ګردالود دي، سره ببر دي، ځان ته ورته موقع په لاس نه چې ځان سنبال کی. حضور علیہ السلام فرمایي استشفع لم يشفع وان استاذن لم يؤذن له. کله خبره کوي څوک خبره نه اوري، کله چې سفارش کوي څوک سفارش نه قبلي، کله چټي غواړي چټي ورته نه ملاويږي. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدینار وتعس عبد الخمیسه. خدای دې هغه سره هلاک چې په جماعت کې پیسو د پاره، جماعت کې دینار د پاره، جماعت کې سب عہدے د پاره، جماعت کې خمیسه دا و یونیفارم تا ورده تا وردی دلالت کوي په یو عہده باندې، وردی دلالت کوي په چې د عہدے د پاره. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تعس وانتقص وشیک فلانتقش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خدای دې هلاک کی. اوس پیغمبر چاته بد دعا کوي، بیړه د پلار مورغر کړه کنه لږ زور سره وای. حضور علیہ السلام وایي تعس خدای دې هلاک کی او خدای دې الټه کی او خدای دې په خپو کې داسې اغزه مات کی چې سپټیک شي او کینسر ته جوړ شي. وشیک فلانتقش وشیک فلا شوک. اغزی ته وای چې خدای دې داسې ازغی باندې اولګی لاندنه چې دا زخم سپټیک شي او کینسر ته جوړ شي. ځکه دا سره د په جماعت نه پوي، په جماعتي فکر نه پوي، په جماعتي ذمہ داري او جماعتي مسؤلیت باندې نه پوي. نو محترم ورونو عرض به کوله تاسو خدمت کې چې حضور پاک فرمایي امرکم بخمس امرني بالله عز وجل السمع والطاعه اوریدل او عملی کول ولزوم الجماعه جماعت سره برقرار پاتې کېدل والهجرة الى الله ورسوله. هجرت الى الله ورسوله فقط دینه عبارت نه چې مایګریشن وکړه یو ځای نه بل ځای ته لاړ الله لپاره وطن پرېږدم نه. والهجرة والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مسټیک بنکه خطاګانې بنکه سن بنکه کرائم بنکه جرم بنکه وایلیشن بنکه قانون بنه پاماله دا د مهاجر اعلی مرتبه ده. والجهاد فی سبیل الله ستل بکه د الله تعالی په لار کې. ول د جهاد د لفظ چې مغرب کې کله واورې د شی وی ټیرریزم دی. وای ټیرریزم نو ما ورته لیکچر وکړ په کالج کې. ما ورته مې دی خو ګوري پروفیسورانو مناست سټوډنټانو مناست نو ما ورته تاسو نه تاسو کوم تاسو نه تاسو کوم لایف پروټیکشن دا د هر انډیویډوال ډیو رائټ دی. یعنی ما باندې څوک حمله کوي زه خپل ډیفنس کولای شم کنه شم کولای لږ زور سره. امریکا کې څه وایي چې نه شي کولای شي برتانیې کې څه وایي کول بلکې ستا واجبي وظیفه ده چې ځان به بچکه خپل ډیفنس بکې په پاسبل ذریعہ باندې په ممکنه ذریعہ باندې. ما ورته مای پراپرټي پروټیکشن دا زما ډیو رائټ ته کنه چې خپل مال کا پاره سو کم لکې بچاو به کوم کنه به کوم. آنر او ریسپیکټ پروټیکشن زما عزت باندې کا سو کم لکې خدای مکا ځان به بچ کوم کنه لږ زور سره عزت په محفوظ کوم کنه. او ما ورته مې منټل پروټیکشن زما ویسټم زما دماغ زما فکر کاغذ سو خرابای زه خپل ډیفنس کوم کنه. په دې باندې غي لګ داسې کنفیوز غونې شو دا خبره زین کنه راتله. ما ورته مې یا لکه د ډرګ ټریفیکینګ په اساس تاسو ټول دنیا کې مهم ولې شو کړی چې اپیم مکرای اپیم مکرای ولې مکرای ځکه هیروین ته جوړیږي. هیروین چې امریکای ته راشي خلک یې ولې شي هیروین چې امریکای ته راشي خلک با صلاحیت انجینیری خپل سنس ختم شي په نشه کې مدهوش پاتې. ما ته لګیاي هغه ته مایند او منټل پروټیکشن وایي داغه وزډم او انټلیکټ پروټیکټ کې پسې پروټیکټ کې د دنیا هر حرب ولا استعماله پیسې واخلې خدای پیم مکرای چاته وي کارخانه در لګو خدای ته وګوري پیم مکرای. نو مایدا سلور څنګه دا خو ریکګنایز دي آل اوور دی ورلد چې هر انډیویډوال ته دا حق دی چې خپل انټلیکټ محفوظ کړي، خپل عزت محفوظ کړي، خپل مال محفوظ کړي او خپل جان محفوظ کړي. جان مال عزت او فکر چې دا سلور څنګه محفوظ کړي مایدا خو ویاو چې داری کنګنایز دي. نو ما یو پنځم شی به دا زمونږ او ستا اختلاف الته پیدا کیږي. هغه د مسلمان نظر کې د دې سلورو نه زیات معزز دی او هغه دغه فید او بیلیف دغه دین او عقیده دغه مذهب چې د مذهب پروټیکشن د عقیده پروټیکشن د فید او د بیلیف پروټیکشن مسلمان دې لپاره جان هم ورکړي، مسلمان دې لپاره مال هم ورکړي، مسلمان دې لپاره خپل اولاد هم تباہ کوي. وایي چې زما دین او عقیده محفوظ شي. او ما ستاسو په نسبت خو دین او عقیده سه اهمیت نه لري چې اهمیت نه لري تاسو ځان قربانوي. هغه یې چې بي شوت پاندر اپان د خبر باندې مونږ غور کو دا ډیره قیمتي خبره ده. بي شوت پاندر اپان مونږ له پکارې دی باندې غور وکړو. مې بس دا یو بنیادی خبره ده چې کدا ستا په ذهن کې رااله چې دا سلور سيزو پروټیکشن حق ته هر انډیویډوال ته ورکړي په چا مې اعتراض نه کې. دته په مسلمان دی اعتراض صرف دی پنځمه خبره کې نو تلک په دې خبره ځان پوي کا چې مسلمان د پاره د پنځم شی از مچ مور پریشیس دین آل دیس فور
د دې سرور مقابله کې دا ټول نه زیات قیمتي شی دی هغه لپاره. نو ول جهاد فی سبیل الله چې جهاد بکې د الله تعالی په لار کې، ستړي بکې، جدوجہد بکې د الله په لار کې. عزیزانو چې په دا خطوط باندې جماعت استوار شي، نو داسې جماعت حاملین الله فرمای انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله تعالی د اصحاب کهف ذکر کوي چې هغه د جمعیت طلبان او جوانانو څوک د جمعیت طلبان او جوانانو. الله تعالی انهم فتیه، دا فتیه دا هم جمع ده. د څه جمع ده؟ ها د فتا، دا فتا جمع ده. فتا چاته وي؟ ځوان ته. صحیح خو لفظ ځوان لپاره ذکر لکه مونږ دا صحیح سړی دی، دا سړی دی، یعنی معنا ده د مردانګۍ کارونه کوي. ډېر سړیتوب کوي. سړی خو مونږ ټول سړی یو، خو چې کوم سړیتوب کارو کوي نو مونږ دا سړی دی، دا سړی دی. الله تعالی انهم فتیه، دا ځوانانو. اڅه خو دنیا ډکه د خر زامنو باندې، خو الله تعالی اصحاب کهف دا ځوانانو انهم فتیه آمنوا بربهم، د دې په خپل رب باندې په عقیده وا. او څنګه په عقیده وا؟ حضرت معاذ بن جبل ته رسول پاک وی ولو قتلت او حرقت او صلبت. استقامت په عقیده باندې نامره دی چې کچا قتل کړي، ک صلیب باندې واچولې، ک په اور کې واچولې، ته په خپل حق خبره باندې ټینګ ولاړې. دته وی استقامت. حضرت عمر فرمایي الله يروغ روغان الصالح چې لکه د ګیدړ کله یو شپلتا کله بل شپلتا، نن پلانې پټه شاملې. موږ دا ډو سره دي دغه چې شامل شو چې خدای ورک ها کله لا پرون نه بل ورک شوین دی کې بلا خیرو. دغه استقامت نشته. خو چې خدای روک دی یو بډای زوی مړو ناغه په ډیر ځان ټکو ځانې جوړو، ډیر ځان ټکو او ځانې جوړو. نو یو بل ځان ته پوسو کوي داستا د زوی څنګه سړیو ویره دا ډیر مزوب سړیو نه چا د خونه چا د بد او بډای ورته وسه بیا مړ خو خدای دې به خو باسي چې سړی خو یاد سبت کوي یاد کوي. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورشتدار، مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورشتدارو سهار براوته کار نو دا وی په دې بیٹک کې وپری وته صدر به واغست. صدر مفتی راوته مفتی رحمت الله علیه ورته وې پاسه لکه څه کار کوي هغه ورته سبا څه کار نشته څو کوم. مفتی ورته خدای خوار کپ بیکارای باندې انسان بس کاری ګناه کوي خو څه کوي. نو عزیزانو اوس انسان چې انسان یې سخوبه کوي سبقي انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. الله تعالی فرمایي تاسو وانانو امنوا بربهم، په خپل پروردگار ایمان او عقیده وا، وزدناهم هدى. او الله تعالی فرمایي وزدناهم هدى، مونږ ردی ګایډنس انکریز کو امپروو کوو. وربطنا على قلوبهم، سټیبلیټي او استقامت مورته ورکړه. مونږ په دې اصول تفسیر کې مرګرو ته وو چې د گمراهیم درې مراتب دي او د هدایت درې مراتب دي. گمراهی او کفر دا ابتداء شروع کیږي جهالت نه. څنګه شروع کی؟ د جهالت نه. په دې جهالت کې سړی پوښتنه عنایت تورسی، څه تورسی؟ عنایت تورسی. او چې سړی عنایت شي نو درې مرتبه ورته ختم د جباریت او چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. بل دغه اخیرنه مرتبه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. کله چې خدای ابراهيم ته و چې ختم د جباریت په پورو لګو نو بس ابراهيم عليه السلام ورته خپل دعا بس چې مور د جباریت په لګي زما پلار ته ایمان نصیب کیږي نه. عزیزانو نو دغه درې او ما ورته وې ما د هدایت هم درې مرتبه دي. لومبنه مرتبه د مرتبه د انابت د ټندنسي ده د میلان ده چې د سړي د طرف ته میلان پیدا شي. الله تعالی وې دوه مرتبه د ویادی الیه مینیب چې ځکه انابت پیدا شي نو بیا زوله هدایت پر بیا ولسوکم هدایت ولکم. او چې د هدایت سره پاتې شي نو الله تعالی فرمایي وربطنا على قلوبهم، بیا ورته استقامت ورکم. او چې کله سره صاحب استقامت شي نو که اسمان زمکه طرف پریوځي زمکه اسمان ته وخیږي دغه څه بدلون نه راځي. د پارځای باندې سټیبل وای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والاستقامه فوق الكرامه. شیخ جنید بغدادي وای چې ولی د پاره کرامت نه په قدر پاره استقامت پکار دی. ولی د پاره کرامت نه موږ دې ته ګورو پاوا والو ته الوزي باندې دي اندوانو جوګیانو ولوزي. صحیح. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ته مرید وی حضرت خلک وای چې ډېر لوی ولی دی هغه زما دا داوا نه ده زما دا داوا نه ده ویني چې خلک وای ډېر وستاره خبري مقصد څه ویل غواړي. مرید ورته چې ډېر لوی ولی مونږ خو تانه چرته کرامت ورکته هغه ورته څنګه کرامت وکړ طیران فی الهوا لکه په هوا کې الوتل. شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه ورته بیا د مچان خټول اولیاء اولاد ځکه ټول لوزي هغه ورته کسبح الى الماء لکه په وبو باندې پوری وتل ناغه ورته د فادق کله اولیاء الله بیا خدای چندخان بټول اولیاء الله ځکه خدوره هغه ځر چنده خودمره لوی غردان وای لانګ جمپ یو ټری کې یو لانګ جمپ هغه ته پریږي څنګه دا جمپ وای. صحیح. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه مرید ته مرګړیا دا د ولایت لازم نه ده چې سړی دې لګیا یو څه ډرامې دې کوي
د ولایت تقاضا ده چې د په شریعت باندې څومره ثابت قدم دی. شیخ جیلانی رحمت الله علیه فرمایي اذا رأيتم رجلا يسبح على الماء او يطير في الهواء فلا تعدوا في شيء حتى تغردوا الكتاب والسنه. که سره مو کته چې په بو پوریوزي یا مو کته چې په هوا الوزي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي د اولیاء لیست کې ولنم ملکا 40 غنټې ژوند کتاب او سنت ته وړاندې کا چې د کتاب او سنت سره فالو کوي. نو کې کتاب او سنت فالو کوي ولی الله دی. اذروایز اولیاء الشیطان دي، حزب الشیطان دي، او حزب الشیطان هم الخاسرون. نو محترم ورونو اوس اولیاء به څنګه جوړیږي؟ بس دغه کم 15 خطوط 15 بنیادونه 15 پاغه باندې چته او کړکیو امرکم بخمس امرني بالله عز وجل. نه ان شاء الله که جماعت په دا خطوط استوار شي نو یو موقع براشي چې تبه صرف قومینا بین الاقوامی انقلاب را امام سندي مراتب لیکلي دي چې لومبنه مرتبه د انقلاب د فکری انقلاب ده. څه انقلاب ده؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم معنی چې څو په فکری تغییر نه راوست. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.